د ولسمشرۍ انتخاباتو په پای سره ولیدل شول چې د خلکو د ګډون کچه د تیرو ټاکنو په پرتله ډیره کمه وه. همدارنګه په دغه بهیر کې د تیر په شان یو شمېر ستونزې هم موجودې وې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اعلان کړی چې تر دې مهاله 2215 شکایتونه د دغه بهیر په اړه دوی سره ثبت شوي دي. سره له دې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو یو شمېر نمایندانو له همدا اوسه ویلي چې د ټاکنو پایلې نه مني، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې له ستونزو او د خلکو د لږ ګډون سره سره به دوی د ټاکنو پایلې اعلان کړي. سلام او وخت په خیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د ارګ نوادش خپرونه لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دغه موضوع د بحث لپاره سره میلمانه دي د ګلبدین حکمتیار د ټاکنیز کمپاین ویان ښاغلی شاهزمان فروزان، لیکوال او ژورنالیست ضیا بومیا او د عبدالله د ټاکنیز کمپاین ویان ښاغلی فریدون خوزون. ستړي میشه، بس بخیر راغلی. آقای فروزان، بحث میخوایم با شما آغاز کنم. دیروز 6 میزان هنوز ساعت 10 تقریبا 30 دقیقه بود شاید که در تمام افغانستان 100,000 نفر رای نداده بود. آقای حکمتیار گفتن که من نتایج انتخابات نمیپذیرم. چرا قبل از وقت اعلان کردن که انتخابات نمیپذیرن نتایجش؟ تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حاضرین در بحث و تمامی بینندگان خوب برنامه ارگ 98 از تلویزیون خورشید. تشکر. جناب شاپور صاحب بزرگوار، قسمی که شما هم در جریان هستید، متاسفانه انتخابات تبدیل شد به یک افتضاح ملی و متاسفانه تقلب بسیار گسترده در انتخابات صورت گرفت، تقلب بسیار وحشتناکی صورت گرفت. قطعا شما کلیپ ها را دیدین، تصویرها را دیدین. رهبری تکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی قبل از اینکه به طرف انتخابات بره هم اعلام کرده بودند که باید جلوی تقلب گرفته شود و یک انتخابات عاری از تقلب، یک انتخابات ملی همشمول فراگیر میتونه بهترین بدیل جنگ برای انتقال قدرت باشه. اما آقای فروزان، انتخابات شما اشاره کردید زمانی که آقای حکمتیار این بحث کرد او هنوز موضوع تقلب و ویدیوها نبود. ویدیوها امروز نشر شده صفحات اجتماعی و یا هنوز تثبیت نشده که ویدیوها واقعا تقلب صورت گرفته یا به خاطر بدنامسازی است. این مسائل است که باید بعدا بررسی شود. اما شما ساعت 10 بجه اعلان کردین، 2:30 بجه. من دقیقاً به یاد دارم که من اینجا برنامه زنده داشتم، ساعت 10:30 دقیقه بود که آقای حکمتیار گفت که نتایج انتخابات نمیپذیرن. شما اجازه بدین که من بحث تکمیل بکنم. ای که رهبری تکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی اعلام کردن، من او رو شنیدم. ما نگران تقلب بودیم و از قبل مهندسی شده بود انتخابات. شما هم میفهمید، آحاد ملت افغانستان این موضوع رو کاملا درک میکنه و میفهمه و موضوعی که تقلب صورت گرفت و همه مردم افغانستان این را درک میکنه و میدانه. کلیپ هایی که دست به دست میشه از 6 میزان هست و از انتخابات های گذشته نیست. شما ولایت ها را دیدین، مخصوصا مناطق ناامن که در اونجا صندوق ها متاسفانه پر شد. در کل ما قبلا هم عرض کردم که ما انتخابات را بدیل برای جنگ میدانستیم و بدیل مناسب بود تا که انتقال مسالمت آمیز قدرت صورت بگیره. ما باور داشتیم به انتخابات و باور هم داریم به انتخابات. شما همایش های ما رو در ولایات میدیدید. باور داشتیم برای مردم افغانستان. اعتماد ما، تکیهگاه ما مردم افغانستان بود. در هر همایش ما شاید دیده باشین 15,000 20,000 نفر در ولایات شرکت میکرد. وقتی کسی از کابل به طرف یک ولایت میره، به طرف یک ولایت میره، در اونجا مورد استقبال قرار میگیره بدون از اینکه هزینه بکنه، مصرف بکنه. معنایش است که این شخص و رهبری اتیکیت و رهبری یک جریان کلان سیاسی در افغانستان جایگاه و پایگاه اجتماعی لازم داره. چون ما نگران تقلب بودیم و متاسفانه تقلب سرسام‌آور و وحشتناک هم اتفاق افتاد که همه مردم افغانستان این را میفهمند و همه مردم افغانستان این را درک میکنند و میدانند. نتایج انتخابات شما نمیپذیریم، شاید دیگه نباشه. اجازه بدین شما که بحث تکمیل بکنم. نتایج انتخابات توسط یک پرس کنفرانس و توسط رهبری تکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به زودی اعلام میشه که آیا ما نتیجه انتخابات را میپذیریم یا نمیپذیریم. حال پیش داوری نمیکنیم. به نظر من قبل از وقت است. اما از وقت اعلان کرده بود که نمیپذیره. خوی گپ نو نیست که نتیجه انتخابات نمیپذیرین. شاید هر نامزدی که پیروز نشده انتخابات میگه من نتایج انتخابات نمیپذیرم.
مثل که هر مجرم در محکمه نمیپذیره که جرم مرتکب شده. سوال اینجاست که خب نتایج نمیپذیرین، با چی کار دست میزنین؟ یعنی اقدامتان چی خواهد بود؟ ببینید بسیار بحث واضح هست جناب آقای شاپور صاحب. ما معتقد بودیم که انتخابات همشمول، ملی و فراگیر باید دایر شود و ما به این رقم یک انتخابات آمادگی کامل داشتیم. شما کمپاین ما را دیدین که واقعا به درجه اول قرار داشت، بدون اینکه هزینه هم نمی‌کردیم. کشور زندگی می‌کردین، بیرون از کشور نبودین، وضعیت هم می‌فهمیدین که همشمول بوده نمیتونه. چرا؟ مشکلات بود. ببینید مشکلات بود، مشکلات باید مدیریت میشد. کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه‌اش برگزاری یک انتخابات سالم است و متاسفانه تیکت مشخص که آل سخنگویش هم حضور نداره، تیکت دولت ساز یک تقلب بسیار وحشتناک را اینا انجام دادن در انتخابات و انتخابات بدتر از انتخابات 2014 بود. مخالف انتظار مردم بود این انتخابات. انتظار مردم حداقل این بود که باید انتخابات شفاف باشد، سالم باشد و تا این حد را هیچ کس تصور نمیکرد که تقلب شود. باز بحث این که ما انتخابات میپذیریم یا نمیپذیریم بسیار به وضاحت میگم که توسط یک پرس کنفرانس و توسط رهبری تیکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به زودی اعلان خواهد شد. تشکر برمی خواستم صاحب ما نن واوریدل چې د ثبات او پالنې ټیم یو اعلامیه خپره کړې او په هغه کې ویلي چې د بایومټریک نه پرته رایې دوی ته د منلو وړ نه دي. آیا داسې ویل شوي دي چې د بایومټریک نه پرته رایې هم شمیرل کیږي که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او د افغانستان خلکو ته. تر اوسه موږ رسمي اعلامیه نه ده ورکړې. کومه ناسته شوې په دې اړه باندې؟ موږ ما له رسنیو سره خبرې کړې دي له پرون ورځې راهیسې، چون زه د ټکټ رسمي ویاند یم او اوس هم خپل موقف اعلانوم. موږ لومړی سر کې اجازه راکړئ چې له خپلو امنیتي ځواکونو او د خپلو خلکو څخه مننه وکړم چې امنیتي ځواکونو د امنیت تامین په برخه کې نستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي او د افغانستان خلکو سره لدې چې ډېر تهدیدات وراغلل پروسه کې ګډون وکړي. او همدارنګه هغه شهیدان چې متاسفانه د پرون ورځ کې په مختلفو پیښو شهیدان شول هغوی ته جنت فردوس او کورنۍ ته صبر جمیل وایم. ټپیانو ته بیړنۍ روغتیا غواړم. موږ یوه پروسه چې له پارلماني انتخاباتو او د 2014 کال انتخاباتو ښه پروسه وه دا تر شا پرېښوده. د رای ورکولو په ورځ باندې مدیریت ښه وشو، مګر په ډېرو مواردو کې موږ مشکلات هم درلودل چې په ځینو ځایونو کې دوه رقمه مشکلات مو درلود. یو مشکلات تخنیکي مشکلات و چې هغې تاسو هم یادونه وکړه په ځینو ځایونو کې د چانون نه پیدا کېدل بایومټریک مسله وه او په ځینو مسایلو کې پروسه ناوخته پیل شوه. په ځینو مواردو کې بیا یو شپه مخکې صندوقونه ډک شول او دا نن ورځ هم په زابل او په ځینو ولایتو کې صندوقونه ډک شوي دي چې په دې اړه زموږ دریځ روښانه دی چې موږ یو دا و چې د شکایاتو له محترم کمیسیون سره موږ تر اوسه سلګونه شکایتونه ثبت کړي دي. همدانه موږ 128 مستند شکایت ثبت کړل او 48 شکایت نور موږ مستند سازي کړي دي چې ویډیوګانې، فلم او عکس او غږونه او مختلف سندونه پکې شامل دي چې د شکایت محترم کمیسیون ته اسپارو او تمه مو دا ده چې د شکایت محترم کمیسیون خپل استقلالیت په حفظ کولو سره د ټولو شکایتو ته رسیدګي وکړي. هغه ارقام چې پرون د ټاکنو خپلواک کمیسیون نسبتا اعلان کړل او چې په 250 سلنه کې دوی 1,51,000 خلکو ګډون کړی دی په ټاکنو کې. د دغو ارقامو په اعلان سره او زموږ د ناظرینو له لوري د ریزلټ شیټونه چې موږ ته راغلي دي او موږ راټول کړي دي دا ښودنه دی چې موږ په غوڅ اکثریت سره د دې ټاکنو بریالي یو او تمه مو دا ده چې د هغه 48% چې نور هم راځي دا هم د ټاکنو محترم کمیسیون ته هر څه زر راورسیږي او دا ټول نتیجه سره راټوله شي. اما تر څنګ موږ په هغو ولایتو کې او په هغو سیمو کې چې صندوقونه ډک شوي دي یو شپه مخکې یو شپه وروسته او د زورواکانو لوري مداخله شوې ده په دې اړه باید د شکایتو محترم کمیسیون فیصله وکړي. دویمه خبره دا ده چې له بایومټریک پرته بلې رایه بیا دا د افغانستان د خلکو لپاره قناعت بخشه نه ده او دا د هغه پروتوکول خلاف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې څه ویل شوي دي چې د بایومټریک پرته رایې هم وشمېرل شي. دولت ساز کوښښ داسې کوي چې همدغسې یو څه ومني په کمیسیون باندې او له مختلفو لارو څخه کوښښ دا کوي. مګر موږ له مخکې نه خپله خبره اعلانوو چې د ټاکنو محترم کمیسیون د درملوک شرکت او د افغانستان د احزابو او نمایندګانو ترمنځ یو هوکړلیک لاسلیک شوی دی چې په هغې کې څو موارد مشخص دي چې په تیر بحث کې ما ورته اشاره وکړه. د دغو مواردو کې یو مورد دا ده چې له بایومټریک پرته رایې قابل قبول نه دي او تمه مو دا ده چې په همدغې فیصله باندې مخته ولاړ شي د ټاکنو محترم کمیسیون. تر اوسه زر ده چې موږ زه دا قضاوت وکړم چې آیا کمیسیون دا فیصله کړې که نه ده کړې، خو موږ د ټاکنو له محترم کمیسیون څخه د مننې تر څنګ غوښتنه مو دا ده چې بایومټریک رایې یوازې تاسو هم دا خبره تاییدوئ چې ښاغلي فروزان وکړه چې وحشتناک تقلب شوی په ځینو سیمو کې
په ځینو سیمو کې واقعا وحشتناک تقلب شوی دی، مګر دا تقلب بیا د 2014 کال په څیر احمقګیر او فراګیر نه دی چې بیا په ځینو مواردو کې موږ وکولی شول چې د تقلب مخنیوی وکړي. په ځینو مواردو کې کیدای شي د نورو نمایندانو استازو ناظرینو او بهرنیو او څارونکو بنسټونو کولی ممکن نظارت کړی وي او د تقلب مخنیوی کړي، مګر په ځینو سیمو کې تاسو د پکتیا د ولایتي شورا اکثریت غړو خپل صندوقونه کورونو ته وړي وو. په زابل کې همدا نن ما درته ویل چې د ملي اردو په مرکز کې صندوقونه ډک شوي دي. په هلمند کې عین مسله ده. په ننګرهار کې تاسو وینئ چې د ولایتي شورا د یو وکیل او د ملي شورا د یو برجسته غړي د کورنۍ له لوري هلته صندوقونه ډک شوي دي. نو په دې خاطر موږ دا ټول شکایتونه ثبت کړي دي او تمه مو دا ده چې د شکایاتو محترم کمیسیون دې ته رسیدګي وکړي. مننه کوم خواجون صاحب، بیرته به وګرځم. ښاغلی بومیا، دلته داسې اشاره کېږي چې یعنې تقلب بیا هم وحشتناک شکل باندې شوی دی او د نتایجو پایلې به ونه مني. ښه، منل او نه منل خو فکر کوم په ټوله دنیا کې دا یو معمول خبرې وي. همدا چې نور بیا افغانستان به بحران خواته ځي، داسې ګواښونه ترسره کېږي. تاسو منئ چې واقعا تقلب وحشتناک شکل باندې په دې دوره کې به شوی وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو ګډونوالو د بحث او معززو اورینونکو ته او لیدونکو ته. وګورئ، تقلبونه ډول ډول دي. یو ډول تقلب دا دی چې سړي تذکره سټیکر ونه لري او لاړ شي رایه ورکړي. حکمتیار صاحب تقلب وکړ ځکه تذکرې سټیکر نه درلوده او د رایه ورکړله او وروسته بیا راووت ویلې چې زه تقلب نه منم. تقلب نو څه ته وایي؟ که دا نه منئ، هغه د حکمتیار صاحب غږ چې تاسو په ارشیف کې هم پروت ده. رابسو دې ته چې تقلب و که نه و، زه د دې ادعا نه کوم چې هېڅ چېرته به نه وي سوی. دغه سیاسي لوبه هم همدغسې د کمپاینونو ټیمونه هم هر یو هڅه کوي چې تقلب وکړي او ځینې وخت یې کولی شي، ځینې وخت یې نشي کولی. خو داسې که موږ ټارګت کوو یو څوک چې فرض مثال ملي پوځ په دې کې شاملوو، زه فکر کوم چې قربانیانو د ملي پوځ ته نه درناوی ده چې وایي چې هغوی تقلب کوي یا پولیس یې کوي یا بل یې کوي یا بل یې کوي. زه خپله د انتخاباتو په ورځ باندې 3-4 مرکزو ته لاړم. ما په یو مرکز کې سټیکر وهلی و. د هر مرکز ته چې ورغلم اکثرو پیژاندم، راته ویلي چې ما تست کوم چې در رښتیا تقلب دا شیان سته، تخلف و تقلب و دا شیان سته که نه. یو مرکز ته ورغلم، محمود هوتکي لیسه کې کوټسنګي کې. ما ورته ویلې چې زه غواړم رایه ورکړم، تذکره مې سټیکر وه. سړي مسې یې وکړل، ورغلم، راته ویلې چې نوم دې په لیست کې ولټاوه، نه و. بایومټریک دستګاه کې ولټاوه، نوم مې نه و. وایي ډېر معذرت غواړو، تا په فلاني ځای کې سټیکر لګولی ده. معذرت یې رانه وغوښته او زه یې راهنمایي کړم چې هغه تخنیکوم ته ورسته هلته سټیکر والی ده. بیا لاړم د بوري کې یو بل مرکز و، صوفي اسلام لیسه کې. هلته ورغلم، ورته مې ویلې چې زه غواړم چې رایه ورکړم. کله چې اسناد ما ولیده، راته ویلې چې د تا دلته نوم لیکنه نه ده سوې او سټیکر دې دلته نه ده وهلی، هغو م ادرس راکړه. بالاخره زه لاړم هغه ځای کې چې ما سټیکر وهلی و، همالته مې رایه ورکړل سوه. یعنې حداقل دقت د کمیسیون د غړیو په دې اندازه و. دا 2 مرکزو ته چې ورغلم اکثرا د ما ملګري وه. په کارتیچار کې دغه تخنیکونو صنایع ته چې لاړم، د ما یو دوست و شناخته د حکمتیار صاحب د ټیم ناظر و. ما ورته څنګه تخلف شی کېږي که نه؟ ویل نه، چون تعداد کم ده بنان ښه نظارت کوو، نظارت فول موجود. یو کار کې بیا کمیسیون هم تر پوښتنې لاندې راغی. مخکې تاسو اشاره وکړه بې سټیکره تذکرې ته څنګه اجازه ورکوي چې رایه ورکړي؟ دغه به کمیسیون جواب ورکوي. بله، دا باید جواب ورکړي. یو بله خبره چې خصوص صاحب اشاره وکړه چې د وکیلانو او چارواکو په کورونو کې صندوقونه ډک شوي دي، دا ته وایي چې وقفه ونیسه، وقفې نه وروسته به ځواب تاسو نه واورم. تر لنډې دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. بیا هم ستړي مشه بومیا صاحب، مهرباني هغه پوښتنه چې و چې مخکې خوځون صاحب اشاره وکړه چې په دې شکل باندې صندوقونه یعنې د ولایتي شورا او وکیلانو په کورونو کې ډک شوي دي. موشم درامات که خو بیا هم خیر. زه ما د وخت ویلې چې هر ټیم هڅه کوي چې سپینې رای م ولري، تورې رای م ولري. موږ د افغانستان خلک یو. د افغانستان کې م ګزاره کړې، دا نوي انتخابات نه دي، 4 دورې انتخابات دي. د نه منلو تجربې م لرو، کافي اندازه باندې د تقلب
کارم څه سوی ده پیږو سره هم د ګروپونو سره هم ذي علاقه او ذي نفوس او هغه دي ظرفیت د تقلب یې څنګه ده خو زه یو شی وایم په صورت عموم راځئ په کچیرې بشري قوه په نړۍ کې او یا دغه اتوماتیک یا کمپیوټري انتخابات وي یو شی نه یو شی یوه سهوه یو اشتباه یو تیروتنه او تخلف دا شی راځي اما ګڼ هیوادونه پرته له دغو کوچنیو مواردو نه غواړي چې خپلو ملي پروسو ته درناوی وکړي او هغه ځواکمنې کاندي تاسې وګورئ په 2014 کې موږ ادعاوې وکولې چې تقلب د دغه عامه ذهنیت مو دغونه مسموم کړی ده چې اوس خلک شک کوي چې زه یو پروسې ته داخل سم خو پرته له شک نه د 2014 تر اوسه پورې دغه یو خطو چې په انتخاباتو کې راغلی ده هلته په زرهاو شکایتونه ثبت سوي وو دلته رقم د شکایتونو 2000 ته رسېدلی تر اوسه نن چې ما د کمیسیون نه تماس ونیو 2300 شکایتونه تر اوسه ثبت سوي دي او ډېره یې ډېر قوي شکایتونه نه دي یعنې مدلل او مستند شکایتونه نه دي یو تفاوت همداسې په دغو انتخاباتو کې موجود و خیالي رای خیالي مرکزونه دغه شیان نسته پکې تقریبا موږ یو ریالیستیک وضعیت ته خورا نږدې ښاغلي خوازون اشاره وکړه چې ویډیوګانې دي یعنې جدي شکایتونه دوی ثبت کړي دي تاسې باور وکوئ کله چې 2014 کې انتخابات سهار کې شروع سول او د غرمې ته نه ورسېد تاسې هم یو خبریال هستئ موږ هم خوازون صاحب هم دا دوستان ټول په مطبوعاتو کې هم کار کړی ده وروسته له غرمې نه ویډیوګانې شروع سولې چې عامه رسنیو کې خپرېدې فیسبوک او ټویټر او دې شیانو کې څه دا تقلب سوی ده تاسې دا 2 ورځې کېږي د اکثرا ټیمونه د 2014 ویډیوګانې له سره اپلوډ کوي چې دلته تقلب سوی ده دا د دې لپاره چې عامه ذهنیت غواړي چې دوی مسموم کاندي د پروسې په وړاندې راځئ ډېر شیان به مخکې له مخکې موږ پرې باندې قضاوت نه کوو یو وارې ریزلټ راوځي ما نن وروسته له غرمې نه د انتخاباتو کمیسیون منابعو سره مې چې هغه وکړو نن 3 لکه رای داخل د سیستم سوي همداسې به وي 3 لکه رایو کې فیصدي معلومه وه زمون حیث یو افغان وایم چې یو کاندید یو 80% او نور کاندیدان دا نور فیصدي اخیستي نو هغه که اوس وایم دا دوستان به وایي چې طرف واقع شي ځکه هغه سیستم ته دوی هم لاسرسي لري ځکه هر یو یوزر لري به هر کاندید یوزر دا شده تاسو به نه ښیي نه دوی نه ښیم نه دوی ښیم نه دوی ښیم نو یو 80% دولت ساز ټیم و دا د منبع د کمیسیون د انتخاباتو په دغه 3 لکه رایې نن کې ویلې خو په هر صورت دا لا تر اوسه وخته دی چې څوک ووایي چې څوک کاندید دي څوک برنده دي څوک نه دي داسې منابع هم په یونما کې او په ځینو نور منابعو کې دولت ساز ټیم کې هم ځینې منابع چې موږ پوښتلي دي او نورو ټیمونو کې هم چې پوښتلي دي اوس سیاسي فشارونه تر ډېره حده په حقوقي مسله باندې غواړي چې اغېزه وښیندي هغه دا چې بیا د ګډ حکومت د چا د خوا نه دا سیاسي فشارونه شاید د نړیوالې ټولنې لخوا هم د یونما هم وړاندیزونه سوي دي د امریکې سفارت لخوا هم شاید دا فشارونه وي او په خپله سیاسي دغه شیډو هغه څه ده اسټابلیشمنټ څه ده سیاسي کرکټرونه چې په کور دننه کې دي دغه هم ډېره هڅه کوي رابسو بلې مسلې د انتخاباتو ته ګورئ ځینې دوستان شکایت کوي چې د موږ هغه نتیجه چې توقع مو وه هغه نه راوځي ګورئ د انتخاباتو تر شپې ځینو دوستانو انتخابات نفیه کړله او ویلې چې انتخابات نه کیږي راځئ موقت حکومت راځئ لکه څوک هغه معلوم دي تاسې په ارشیفونو کې هم دي اوس اکثرا حکمتیار صاحب د سولې پروسې ته ډېر کار کوه ترجیح ورکوله ډاکټر صاحب عبدالله هم همدا لومړیتوب یې سولې ته ورکوه احمد ولی مسعود هم همداسې وه خو ډېره هڅه کېدله چې سوله ته ترجیح ورکړی سي یو دفعي وخت کم څه انتخابات را مخته سوله نو بیا هم امیدواره یم چې د دوی حق ده د کاندیدانو چې ځان کاندید کاندي د خلکو حق و چې رایه ورکاندي دوه حقه یو ښه حق او یو بد حق نشي کېدلی موږ خپل حق چې رایه مو ده کارولې مې ده
داسې کوم ټیم تم کارولې د موږ ته ټول د دغه وطن مشران دي، دغه د دغه وطن هستی دي، یو نه یو به کامیابیږي، یو به ولسمشر کیږي او هیله مو دا مننه کومم صاحب کورودان. آقای فروزان، یک چیزی که پیشتر اشاره شد که شما از تقلب صحبت میکنین، خود آقایی که بسیار بدون از اینکه تذکیرشان استیکر زده شده باشه رفتن رای دادن که خودش تقلب است. ما مشخصا 2 تا پیشنهاد داشتیم. در کل تعدادی از احزاب تاثیرگذار در افغانستان و نامزدان انتخابات رئیس جمهوری پیشنهاد داشت. اولین پیشنهاد این بود برای کمیسیون انتخابات که سرور مرکزی باید دارای توانمندی باشه که اپلیکیشن های وجود داشته باشه که تمامی کاندیدا دسترسی داشته باشه و در ختم روز بتونه ریزرشیت ها رو ببینه که در کدام ساحه چقدر رای داره. متاسفانه چونین مرکز سرور مرکزی چون یک کاری را از نظر تکنیکی نتوانست انجام بده. بحث دیگه ای بود که یک اتاق در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان اتاق نظارتی ساخته شود و نماینده کاندیدا در اونجا باید حضور داشته باشه و از جریان پروسه انتخابات به گونه کامل و به گونه که قابل ستایش هست و مردم افغانستان تقاضا داره از کار کمیسیون مستقل انتخابات نظارت صورت بگیره که این هم متاسفانه پذیرفته نشد. قبلا شما عرض کردین که رهبری تیکت انتخابات، رهبری تیکت صلح و عدالت اسلامی موضعش قبلا اعلام کرده، گویا انتخابات را نتیجه نمیپذیره، چون نیست. ما به خاطر که این اجازه بدید شما، چون به خاطر این که شما اجازه بدید ما میخوایم صحبت تکمیل شوه، امی که برای از اینا وقت میتین برای من فرصت داده شوه تا خوب تکمیل شوه. موضوع رد کردیم اما او دقیقت داره. کمیسیون مستقل انتخابات جمع حکومت نتونست به این تعهد عمل بکنه که سرور مرکزی دارای توانمندی باشه که اپلیکیشن ها بتونه به تمام کاندیدا در ختم روز و در ختم پروسه رایدهی نتایج بده. متاسفانه کار صورت نگرفت و این هم به تحلیل ما است که تعمدن کار صورت نگرفت. بحث دیگه ای که چرا امیر حزب اسلامی بدون استیکر، گویا تذکرش استیکر نداشته، در انتخابات رفتن و رای دادن. ببینید دلیلش را هم روز قبلش عرض کردم، استیکر یگانه عامل تقلب بود از نظر رهبری تیکت ما و واقعا هم هست. شما ببینید ما در مراکز در غرب کابل برای چندین تا مرکز ما خودم شخصا سر زدیم تا اینکه ببینیم وضعیت چگونه است. مثلا در یک مرکز 2000 نفر ثبت نام کرده، از 2000 نفر به گونه مثال 800 نفر نامش به دستگاه بایومتریک هست و 1200 نفر دیگر نامش در دستگاه بایومتریک ثبت نیست و اینا سرگردان 4-5 تا محل گشتن و آخر نتونستن رای خود استعمال بکنن. امی خودش عامل تقلب نیست؟ خب ما اینا یک سوال دارم، اجازه بدید یک سوال میکنم باز دوام میتیم. وقتی که شما گفتین که استیکر خودش عامل تقلب است، اجازه میتون برتان، وقتی که یک طرز العمل تصویب شد از سوی کمیسیون انتخابات و حیثیت قانون نمیگیره، به این معنی که وقتی که گفت که به اساس استیکر مردم میره رای میتن، این قانون شد. شما یعنی قانون زیر پا کردین بدون استیکر میرین؟ اجازه بدین آقای شاپور. بله بفرمایید. طرز العمل، لایحه و قانون بسیار تفاوت داره. نه وقتی که طرز العمل تصویب شد حیثیت قانون نمیگیره، به اساس همون باید رای بدید. اجازه بدین شما او طرز العمل بحث خاص خود داره از نظر حقوقی، قانون خود نمیشه که دیگه برن به اساس استیکر رای بده، شما باز نمیپذیرید استیکر خود داره، چون نیست که شما میفرمایید از نظر قاعده های حقوقی قطعا چون نیست. بحث دیگری که خدمت شما عرض میکردم آنقدر تقلب وحشتناک و گسترده بود، خود اعظمی که یک تعداد دو مثال تقلب وحشتناک برام بگویید. شما مثلا در ولایت های ناامن دیدین که صندوق ها پر شد، ولایت ها بسیار زیاد بود. مثلا یک ولایت پکتیکا، یک گپی است که بدون ثبوت در ولایت ها صندوق ها پر شده. در کدام ولایت، در کدام ولسوالی، کدام مرکز چگونه پر شده؟ ولایت پکتیکا، ولایت خوست، هلمند هم قبلا دوست ما خوازون سب عرض کردن. بسیاری از ولایت های افغانستان بود. وقتی ما میگیم وحشتناک، یعنی شما باور بکنین که میزان اول خو متاسفانه انتخابات از مشروعیت کامل برخوردار نیست. کمیسیون انتخابات اعلام کردن که حال نزدیک به 2 میلیون نفر کمتر یا بیشتر در انتخابات شرکت کرده. این نشان میده که انتخابات مشروعیت لازم را نداره، اما مشروعیت حقوقی داره. 2 میلیون نفر هیچگاه نمیتونه مشروعیت حقوقی و مشروعیت قانونی و مشروعیت و مقبولیت لازم قانون آمده که اینقدر اشتراک کننده باشه مشروعیت حقوقی نداره. افغانستان چقدر نفوذ داره؟ در کدام ماده قانون آمده؟ چی در کدام ماده قانون آمده؟ همین که مشروعیت اگر تعداد کم باشه مشروعیت حقوقی نداره. این در هیچ ماده قانون نامده که اگر تعداد زیاد باشه مشروعیت حقوقی پیدا میکنه. اما واقعیت بحث است، مسلم است که باید حداقل آمار اشتراک کننده ها 10 میلیون نفر می بود. شما در کشور زندگی میکنید که ادعا میشه 35 میلیون نفوس وجود داره، حداقل 3 میلیون نفوس وجود داره. 10 میلیون می بود. ببینید در هر محلی که شما زندگی میکنید مثلا 30% معمولا واجد شرایط است در یک ولایت، متوجه شدین؟ از 34 ولایت اگر 30% شبیه کنین چقدر نفر میشه؟
یعنی که پروسه مشروعیت لازم را نداشته. شما رو باید قبول بکنین و مردم افغانستان میبینن و را درک کردن. ما صلاحیت از این ندارم قبول کنیم یا رد کنیم. مربوط به مردم افغانستان میشه. بله درست. بحث دیگه ای که کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود که ما 4942 مرکز باز داریم که متاسفانه مطابق گزارشاتی که وجود داره و رسانه‌های گزارش دادن 800 مرکز بسته بوده در 27 ولایت. خودش نشان میده که یک مهندسی بسیار خطرناک، رای دادن بدون استیکر کار غیر قانونی نیست. ما غیر قانونی نمیدانیم. برای ما سندی که بتونه هویت یک شخص را در انتخابات تثبیت بکنه. تشکر. یعنی فراتر از قانون. اجازه بدین هویت یک شخص را یک مدرک ثابت بکنه که او عبارت از تذکره باشه یا شناسنامه، میتونه شخص باید رای بده، چون هر فرد حق داره که باید رای بده و این حق قانونی و حقوقی یک فرد است، نباید این حقش گرفته شود. تشکر. برمیگردیم ان شاء الله. تلند دمی روز بحث دوام ورکو. بیا هم ستړي بشه. خوازون صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې یعنی د ثبات او همپالنې ټیم مخکې دی، اما بومیا صاحب وایي دا معلومات چې دوی لري 1% په دغه رایو کې شمیرل شوي دي، دولت ساز ټیم مخکې دی. بومیا صاحب زه احترام لرم، زموږ مشر دی، همیشه په رسنیو کې زموږ مخکښ پاتې شوی دی او اوس هم موږ ډېر احترام لرو. اما هغه څه چې وایي هغه غواړم چې زه رسمي دریځ دی چې هغه ته کوم د مخکې ویلي ګود یو خو دا ده چې کابل او ولایت فرق کوي. موږ په کابل کې د شکایاتو د خبره نه ده کړې، د درغلیو د تقلب خبره نه ده کړې چې هغه صندوقونه ډک شوي دي. دا فرق کوي. موږ باید کابل یوازې افغانستان هغه نه کړو، مقیاس نه کړو. یعنی بومیا صاحب چې ویل چې لاړم سیستم سم څو د دغه هغه خپل چې شمدي ویل چې درې څلورو محلونو ته تللی دی او موږ هم په کابل کې اعتراض نه لرو او د کابل نه دومره شکایتونه هم نه دي شوي. خو زه درته دا وایم اعتراض زموږ په څو ولایتو کې دی. اعتراض موږ په هغه ولایتو کې دی چې هلته تقلب شوی دی، هلته صندوقونه ډک شوي دي او موږ د هغې مستند ویډیو لرو. یعنې د سند هوایي خبرې ځکه نه کوو چې هوایي خبرې موږ ځای ته نه رسوي. څه شي به چې یو سړی سند ولري باید سند ارائه کړي کمیسیون ته او دا رسمي پروسه ده. موږ اوس هم نه وایو چې تقاضاوت موږ اوس هم نه کوو، ځکه یو څوک چې د دې پروسې ګټونکی ځان بولي او ګټونکی وي نو هغه څنګه بیا راشي چې وایي. خو شکایاتو ته رسیدګي دا زموږ حق دی او د شکایاتو محترم کمیسیون باید د دې ته رسیدګي وکړي. دویمه خبره داسې ده چې بومیا صاحب ویلي چې احمد زینت نه باید مخشوش شي په ځینو مواردو. خو زه وایم چې احمد زینت د خپله مخشوش شي، ځکه یې مخشوش شي چې کمیسیون تر اوسه حتی 50% بېګای 52% یوازې ګډون حساب کوي که نه. اوس څنګه دا چې کمیسیون جرأت نشي کولی چې ملت اعلان کړي او ده ته یې ووایي. زه فکر کوم دا هغه یو خبره ده چې د دولت ساز ویاندویان ما بل ورځ ما بل ټلویزیون کې هم ورته چلنج ورکوي. هیڅ ویان دی په همدغې میز کې تښتېدلی دی، په هیڅ ویان دی حاضر نه دی چې راشي بحث ته دلته موږ سره کښېني او بحث وکړي، ځکه ویل ته څه نه لري. اوس دوی له مختلفو لارو نه چې کوښښ کوي چې څرنګه خپل پیغام ورسوي. زه وایم چې راشي رضوان مراد نه نیول تر جاوید فیصل او غفور جاوید او نورو پورې راشي چې مخامخ کښېنو سره سپینې کړو. دا دویمه خبره. درېیمه خبره داسې ده چې موږ د یو ګډ حکومت تجربه درلوده، موږ بیا نور اجازه نه ورکوو چې یعنې تاسو سیاسي فشارونه نه منئ. تاسو موږ د دې تر اوسه چې کوم 50% کمیسیون اعلان کړی، موږ سره دی چې موږ له 80% زیاتو خپل ریزرشیتونه راټول کړي دي او دسته‌بندي کړي مو دي، اما موږ خپل ریزرشیتونه په ځای پرېږدو. د کمیسیون د فیصلې له مخې او د اعلان له مخې چې دوی 52% اعلان کړي دي چې 1 میلیون او 50,000 رایې استعمال شوي دي یا خلکو ګډون پکې کړی دی، د هغه نه موږ 80% پوره کوو. خو که احیانا 48% کې 1 میلیون نور راشي زموږ نتیجه په خپل ځای پاتې کېږي او موږ د دې ټاکنو بریالي یو او ګټونکي یو. درېیمه خبره دا ده مخکې د سولې بحث وشو، دې کې شک نشته چې سوله زموږ دپاره لومړیتوب او د افغانستان د خلکو دپاره یو حیاتي بحث و، ځکه د افغانستان د خلکو ژوند له هر څه نه ډېر مهم دی او موږ غوښتل که واقعا سوله وشي موږ حاضر یو چې د ټاکنو له پروسې تیر شو او سوله وشي او بیا سوله کې. مګر په عین وخت کې ما ګوره دلته همیشه د هر ورځ به دلته ناست خپل دریځ مو روښانه کړی دی او ډاکټر صاحب عبدالله په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ سولې ته لومړیتوب ورکوو چې یو واقعي سولې ته فرصت برابر شي. مګر په ټاکنو کې موږ خپل کمپاینونه روان تاسو هغه سیلاب د خلکو هغه موجونه د خلکو تاسو په له تخار او بدخشان نیولو تر هرات او تر قندهار او تر ننګرهاره پورې چې ننګرهار د ولسمشر د رای اصلي مرکز تاسو ولید چې موږ 2 برابر غونډه درلوده، خو موږ ته دا غونډې د مقیاس د دې دي چې د خلکو محبوبیت او د خلکو هغه پلویتوب چې کوي او د روان وضعیت نه چې خلک خسته شوي دي نور دا وضعیت او دا ټیم ورته نور د
منلو وړ نه دی. دې کې شک نشته چې غني د سولې مخالف دی، د سولې مخالفت یې کړی دی او هغوی ته د افغانستان د خلکو غوښتنه ورته مطرح نه ده، هغوی ته خپل واک او د واک بقا مطرح ده. که چیرې اوس موږ بیا دا خبره کوو، که اوس هم کمیسیون اعلان وکړي او په اکثریت مطلق چې موږ د دې ټاکنو بریالي رسما اعلان شو چې اوس بریالي یو او رسما موږ اعلان کړو، بیا هم د سولې لپاره یو واقعي فرصت پیدا شي، موږ حاضر یو چې په خپل دریځ ولاړ یو چې حاضر یو چې واک تیر شو. نو په دې خاطر سره د زموږ دوه غوښتنې دي، شکایت ته باید رسیدګي وشي او د افغانستان د خلکو اراده باید په دې ټاکنو کې تمثیل شي چې هغه خلکو خپل انتخاب کړی دی. موږ له خلکو څخه منندوی یو او د کمیسیون د اعلان د هغه سطح چې دوی پرون اعلان کړه موږ د دې ټاکنو مننه کوم کور ودان ان شاء الله بیرته ګرځم. بومي اسیا په بله مسله چې مخکې ښاغلي فروزار ته اشاره وکړه چې دغه ټاکنې د خلکو د ګډون کچه کمه وه، مشروعیت نه لري او هېڅوک د دې صلاحیت نه لري چې خلک له رایې ورکولو حق څخه محروم کړي، که هغه سټیکر هم ونه لري. دې خبرې سره په حقوقي اړخ باندې څومره موافق یاست؟ ګورئ، د افغانستان د اساسي قانون په استناد رایه د خلکو حق ده، نه تکلیف، مکلفیت نه ده. که چیرې مکلفیت ګڼل سوی وای ضرور به مقنن سقف حد اقل و حد اکثر ورته ټاکلی وای چې حد اکثر باید دغونه رایې وکارول سي او حد اقل د سقف باید دغونه وي. دا حق ده د همدې لپاره آزاد پرېښودل سوي دي. خوښه دي چا چې ځان کاندیدوي، ځکه 13 میلیونه نفوس لرو. د فرزان صاحب د خبرې په استناد 13% واجد د رای یو، هغه چې واجد د رای دي، واجد د کاندیداتوري هم دي. نو بناً موږ ولې د دې 13 میلیونه 13% کاندیدان لرو؟ هغه که راولو دې ته بیا نو داسې معنا هم ورکوي. دا حق ده چې څوک رای ورکوي، خپل رای باطلوي، سپینه یا چی یا یو چاته کاروي یا هېڅ له کوره نه راوځي. په ټوله نړۍ کې تاسو چې وګرځئ داسې نه ده په هغو ممالکو کې چې هلته رایه حق ګڼل سوی، ووټ حق ده. هلته ټول خلک ګډون نه کوي، په امریکا کې هم ټول ګډون نه کوي، په هندوستان کې هم نه کوي، په برطانیه کې هم نه کوي، په فرانسه کې هم نه کوي، ټول خلک یعنې که خلک ډېر ګډون وکړي دا به په اخلاقي لحاظ باندې ښه وي. اما مشروعیت مسله څنګه ده؟ مشروعیت مسله دلته نشي مطرح کېدلی. هلته قانون صراحت لري. قانون د وخت دوست ویلې چې طرز العملونو، مقرراتو، نور تقنینی اسناد چې دي دا درسته ده. دا سلسله مراتب د قوانینو موجود ده. هر ماتحت قانون چې د لوړ قانون سره په ټکر کې هغه سړی باید ایسته واچي. ولې ټول طرز العملونه او مقررات باید د لوړ قانون په استناد جوړ شي. د وخت خوازون صاحب هم ویلي چې هغه اخلاقي او طرز العمل یا حقوقلیک چې د کاندیدانو ترمنځ امضا سه په هغه باندې تفاهم سوی ده. ښایي یو پکې همدا هم وي چې رایه تعریف سوي، کومه رایه، سټیکر والا رایه که بې سټیکر رایه. بنان کله چې او بایومټریک یو میکانیزم ورته جوړ شوی دی. کله مو چې تعهد کړی په اول کې چې موږ په دغه استناد باندې یا همدغه روډ ماپ ده هغه تعهد خپل ماتوو. زه فکر کوم چې هر څه ماتولی سو. که یو وارې مې امضا کړې، تعهد هم کړی. راغلو په ارتباط د شکایاتو. هر کاندید حق لري چې شکایت ولري، قانوني لارې ورته ښودلې. نهادونه د همدې لپاره مکلف دي او نهادونو کرکټرونه دا وارې جالب په دې دي چې د ټولو کاندیدانو دي، یعنې یو لاس نه دي. هلته شکایت خپل وکړي، پروسیجرونه یې تعیین دي. د همغو پروسیجرونو په رڼا کې باید حق حقدار ته وسپارل سي. او کله چې هر څوک د کمیسیون لخوا نه رسما اعلانیږي چې دغه وړونکی ده، راځئ چې دغه اخلاق هم زده کړو. د یو ځل لپاره همیشه مو په بد اخلاقۍ کې تاوان کړی دی، یو وارې په اخلاقو کې تاوان وکړو چې د کمیسیون اعلان ته تاسو خبر ته درناوی اشاره وکړه وکړو. چې ځینې نړیوالو او همدارنګه ملي شخصیتونو یا ډلو لخوا نه فشار ده چې یو ګډ حکومت بیا رامنځته شي. یعنې دا فشار دولت ساز ټیم باندې دی، یعنې دوی ورته غاړه نه ږدي. ګورئ، دا کومې منابع چې په یونما کې موږ لرو او ورسره غږېدلي یا سفارت کې د امریکې سفارت کې یا ځینو نورو مواردو کې بله دغسې یوه قضیه موجوده ده. په غیر مستقیم شکل داسې ویل سوي د تیر حکومت دوه
مساوي غړي بیا کاندیدان دي. شاید زه نسم ویلی چې دا فشارونه به په چا موجود وي، خو تر کومه حده چې ویل سوي دي چې دغسې اسناد هم موجود دي، حتی طرحې وړاندې سوي دي چې وروره پارټي حکومت یا مشترک حکومت باید رامنځته سي، ځکه ښایي نړیواله ټولنه هم په مشترک حکومت چې ضعیف حکومت ائتلافي حکومت وي، ځینې استراتیژیک اهداف ولري، استراتیژیک عمق خپل پکې ولري، اما د موږ منحیث اتباعو یا ښاروندانو دغه غوښتنه ده هر څوک چې برنده سول، یا غني یا عبدالله یا حکمتیار صاحب یا تورسن چې هغه هم سل په سلو کې ویلي و چې زه وړونکی یم، نو اوس تورسن صاحب ته خو څوک نشي ویلی چې تا رایې کمې ګټلي، هغه هم وایي چې کوم اسناد ما ته را رسېدلي دي د ما ناظرین دونه ډېر وو او بېګا چې ما ته راپور راکړه ما 2% رایې ګټلي، نو اوس څوک خو نشي ورته ویلی چې تا زنداني کوم دا دروغ ولې وایي. هر څوک د خپل اشتیا غږېږي او ریزلټ به معلوم شي د کمیسیون په رسمي اعلان. کورودان مننه کوم. تر لنډې دمې وروسته بحث دوام. بیا هم ستړي میشه آقای فروزان. من یک موضوع دیگر هم میخواستم یادآور شم که پیشتر آقای بومیا اشاره کردن که بعضی فشارها وجود داره که یک حکومت ائتلافی و حکومت مشترک باید جور شود. من صحبت‌های آقای حکمتیار را شنیدم که آقای حکمتیار گفت که بر از اینا پیشنهاد شده بود فیصدی سهم در حکومت از باز نامزدا یا هم ریاست اجرایه. دقیقاً پیشنهاد شده بود، از سوی کی شده بود و چه قسم با چه اندازه؟ ببینید ما و شما فعلا در یک مرحله صحبت میکنیم که به نظر من شخصا مناسب نیست خیلی چیزها را به عنوان پیش‌داوری عرض بکنیم. بحث که پیشنهادات بود، تیکت ها آمده بودن، مخصوصا تیکت جناب دکتر سیب عبدالله و تیکت جناب دکتر سیب غنی. هیئت تشکیل شده بود، از دو طرف با هم صحبت میکردن. ابتدا که ما مخالف حکومت ائتلافی هستیم و نمیخواهیم که در یک حکومت ائتلافی خدای نکرده بار دیگه افغانستان به یک بحران دیگه گرفتار شود. شما نتیجه حکومت‌های ائتلافی را در کشورهای مختلف و ممالک مختلف تجربه کردید و میبینید. به همین لحاظ چون حکومت ائتلافی نمیتونه برای مردم افغانستان به گونه لازم عرضه خدمات انجام بده و قسمی که وظیفه حکومت است، قطعا به حکومت ائتلافی راضی نیستیم و تشکیل چنین حکومت را به منافع ملی افغانستان و با فایده مردم افغانستان نمیبینیم. ولی من میخواستم این سوال کنم که سوی تیم دولت ساز هم پیشنهاد شده بود فیصدی یا سهم در حکومتشان یا پیشنهاد شده بود، اما ما مخالف قانون اساسی افغانستان هیچ جا کار نمیکنیم. در قانون اساسی افغانستان ریاست اجرایه هیچ نوع جایگاهی نداره و از دید ما کسایی که 3 تا معاون انتخاب کردن اینا هم مخالف قانون اساسی در واقع برای تیکت ساختنشان کار کردن و این مسلم است که هیچ نوع جایگاه ریاست اجرایه در قانون اساسی افغانستان نداره و هر کس دیدگاه خاص خود را، هر تیکت دیدگاه خاص خود نسبت به حکومت و نوعیت حکومتداری داره. شما مناظره حکمتیار سه دیدین نوعیت حکومت را که اونا، نظام حکومت را که اونا در واقع نظام حکومت اسلامی مبتنی بر آموزه ها و اساسات دینی به اصطلاح امروزش چی و دموکراسی، یعنی او نظام بود و میخواست که یک نظام مقتدر، یک نظامی که بتونه مطابق منافع ملی افغانستان عرضه خدمات بکنه باید در افغانستان شکل بگیره. بحث دیگه ای که متاسفانه انتخابات افغانستان واقعا تبدیل شد به یک افتضاح بسیار کلان. ببینید انتخابات از نامش پیداست. دوستای ما، من نمیفهم که چقدر اشراف دارن در بحث‌های حقوقی یا چقدر اشراف ندارن در بحث‌های حقوقی. وقتی قانون اساسی افغانستان میگه هر اتباع افغانستان حق داره که در انتخابات شرکت بکنه و حق داره خود کاندید بکنه، این معنایش است که هیچ کس نمیتونه کسی را از حق رأی دادن یا کاندید شدن محروم بسازه. و بحث این که اگر از نظر قانونی میخوایم بحث بکنم، قانون اساسی با کدام قانون دیگر در تعارض واقع میشه یا با لایحه ها و طرز العمل ها در تعارض واقع میشه، بحث بسیار واضح و جدی است. به قانون اساسی افغانستان اولویت داده میشه، حتی با سایر قوانین، چه رسد به لایحه و طرز عمل. اینا این بحث حقوقی و قانونی. میبینید قبل از انتخابات مناطق متاسفانه تعمدن ناامن شد تا که تیم دولت ساز بتونه بیشتر از اون مناطق آرا را به نفع خود بگیره. مثلا ولسوالی پشتون زرغون، ولسوالی زازی، ولسوالی برچمن، در ولایت بلخ ولسوالی دولت آباد، اینجا جایی بود واقعا که تعداد زیاد از متعهدین ما میخواستن به منافع افغانستان و به خاطر منافع ملی افغانستان به تیکیت
صلح و عدالت اسلامی رای بدن. متاسفانه این مناطق را تعمدن ناامن ساختن تا اینکه ما نتوانستیم در این مناطق رای لازم و کافی را بگیریم. با آن هم ما معتقد هستیم که در گوشه افغانستان رای داریم، رای لازم و کافی را واقعا داریم و باورمند بودیم که اگر در انتخابات تقلب نشود ما پیروز میدان هستیم. اگر کمیسیون آقای حکمتیار برنده اعلان کنند، حال هم اجازه بدین، حال هم اگر کمیسیون فعلا توپ افتاده به میدان کمیسیون شکایات انتخاباتی، ما مدارک و اسناد لازم را جمع آوری کرده بودیم، در اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دادیم. باز هم اسناد و مدارک و شواهد و قرائن را جمع آوری میکنیم تا اینکه بتونیم در خدمت کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار بدیم. امیدوار هستیم که عدالت انتخاباتی، البته در حد امیدواری است، امیدوار هستیم که عدالت انتخاباتی از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی تأمین شود و این بار نگذارد که یک بار دیگر افغانستان خدای نکرده و بحران برود. یعنی اگر کسی دیگه برنده اعلان شود انتخابات به بحران میره؟ ببینید بحث برنده بودن و بازنده بودن مطرح نیست. قطعا وقتی قدر تیکیت آمده یک تیکیت بحران برنده میشه افغانستان. وقتی انتخابات از نامش پیداست و نظام جمهوری اسلامی افغانستان وقتی میتونه نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه که یک رأی ما به عنوان یک شهروند و به عنوان یک تبعه کشور تاثیر داشته باشه، یک دلیلی را که کم مردم در افغانستان در انتخابات شرکت کردن مردم افغانستان حدوداً 2 میلیون که هیچ مثال زدنی نیست و از مشروعیت لازم باز هم تاکید میکنم حضور 2 میلیون رأی دهنده از مشروعیت لازم انتخابات متاسفانه برخوردار نیست و اینها دلیلش این بود که از قبل میفهمیدن که مهندسی صورت گرفته از طرف تیکت دولت ساز و تقلب به گونه بسیار گسترده متاسفانه صورت میگیره. به این لحاظ که اینها رأیشان تاثیر ندارد در سرنوشتشان به انتخابات شرکت نمیکنه. اجازه بدید دموکراسی چیست؟ دموکراسی حکومت مردم بر مردم است. یعنی حکومتی که نظامی که قرار است در نتایج انتخابات او حکومت و او نظام شکل بگیره، او نظام باید یک نظام باشه که مبتنی بر اراده مردم باشد، مبتنی بر آرای مردم باشد. متاسفانه در این انتخابات ما دیدیم که بر آرای مردم افغانستان، بر اراده ملت نجیب افغانستان بازی صورت گرفت. تشکر. خوازون سی بیا مسئله ته چې خاغلی بومیا اشاره وکړه چې ځینې فشارونه او طرحې وړاندې شوي دي د ګډ یا ائتلافي حکومت، ستاسو ټیکټ هم تاسو ته وړاندیز شوی دی په جریان کې؟ ګورې تر اوسه موږ یوازې د ریزرشیټونو په راټولولو اخته یو او کله چې دا ریزرشیټونه راټول شي د شکایاتو موده پای ته ورسیږي، له هغې وروسته بیا د شکایاتو په اړه کار کیږي او بیا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم هغه څومره خلکو چې په ټاکنو کې ګډون کړی دی دا به اعلانوي. نو تر اوسه ډېر وختي ده، زه فکر نه کوم که داسې یو شی شوی وي. دا یو ما ته هم دا پوښتنه پیدا شو، پرون ټاکنې ترسره شوې او نن د ګډ حکومت خبره کېږي. بیا که کېدلی شوی چې نړیواله ټولنې داسې یو سیستم نیولی نو دا بیا ډېره ساده خبره وه. نه هر وخت کېدلی شو چې د سولې په نامه او ځینې نور په نامه باندې دا شیان راوړي. زه فکر کوم دا یو خیالي بحث دی، تر اوسه داسې یو عملي بحث نه دی. خو یو شی زه غواړم ووایم، په 2014 کال کې موږ ټاکنې ګټلې وې او موږ د افغانستان د ملي مصلحت په خاطر قرباني ورکړه. حاضر شو چې د افغانستان مصلحت د ملي مصلحت په خاطر د افغانستان د ژغورنې په خاطر موږ قرباني ورکړه او افغانستان مو وژغوره. او تیر 15 کالو کې موږ د یوې داسې ورځې لپاره چې وکولی شو افغانستان له دې بحران څخه وباسو تحمل وکړي. اوس موږ او زموږ متحدین په هیڅ صورت حاضر نه دي چې هغه درغلۍ چې شوي دي له هغه نادیده ونیول شي، سره له دې چې موږ په ټاکنو کې خپله بریا یقیني کړې ده. خو بیا هم دا د افغانستان د خلکو حق دی چې باید دغو مسایلو ته رسیدګي وشي. مثلا زه یو مثال درته وایم، تا مخکې مثال د فروزان صاحب څخه پوښتنه وکړه. په لوګر کې یوه لیسه ده په پل عالم کې د عمر فاروق په نوم. په دې لیسه کې تیر ځل 4,000 رایې پاڼې ورلېږل شوې وې چې 20% استفاده شوې، چې 1100 رایې استفاده شوې وې. منظور پارلماني انتخابات دي؟ پارلماني انتخابات کې و هلته 14 محله و، 14 محله په دې لیسه کې و چې 4,000 رایې پاڼې ورلېږل شوې چې 1100 استفاده شوې، نور سپینې راغلې. یعنې 20% خلکو هلته رایه ورکړې وه. په ولسمشرۍ انتخاباتو کې دا اوس انتخابات چې پرون تیر شو، په دې کې د محلونه 14 محل ته 14 محله په 14 محلو اوښتي دي او د رایې پاڼې سره دي چې 1100 کسانو هلته رایه ورکړې وه او 4,000 پاڼې ورلېږل شوې په پارلمان انتخاباتي. اوس هلته لیږل شوي دي 14,000 پاڼې، 14,100. اوس ماته یو سوال پیدا شو، دا کار دولت ساز ټیم کړی که کمیسیون؟ ګوره
دا چا کړی دی؟ مسؤلیت خو د کمیسیون دی. د شک نشته. کمیسیون کړی ځکه محلونه هغه ایجادول شي. ما خو ښکاره دا په دولت ساز نه ده کړې. که ما ویل چې دا کار دولت ساز کړی خو تاسو دی رایې چاته راغلي؟ ګورې زه درته اوس وایم دا که کمیسیون کړی وي که هر چا کړی وي خو په کمیسیون یعنې غلط کار دی تاسو دا ښکاره تقلب دی. او د دې رای په اړه زموږ اوس ریزرشیټونه زموږ ریزرشیټ رسېدلی دی؟ تر اوسه نه ده رسېدلی. زموږ همکاران پې کار کوي چې باید د دې نه راوخلو چې څومره رایې ورکړل شوي دي. تاسو وینئ په لوګر کې څومره نامني ده. آیا په لوګر باندې ما او تا په دې لار تېرېدی شو؟ مګر په لوګر کې یو مرکز بند نه دی وړاندې شوی، مګر په بلخ کې 140 مرکزه بند دي. په ننګرهار کې 200 مرکزه بند دي. صحیح ده چې ننګرهار کې ناامني هم ده، مګر په هرات کې وګوره، په قندهار کې وګوره، په هلمند کې تاسو د بندو مراکزو یو هغه وګورئ. په 2014 کال کې د پکتیا رایې 400 زره نفوذ درته وایم د ایسایي مرکزي د ارقامو له مخې 400 زره نفوذ دی. په 2019 کال کې د ایسایي مرکزي لوري دا 100,000 یا 200 زرو ته ختلی دی. یعنې موږ هلته تقریبا 80% رشد نفوذ لرو. اول خو دا منطقي چې دی په دې اړه خبرې نه کوم، دا به ورسره ومنو. 200 زره نفوس تخمین شوی دی او تقریبا 4.5 زره ورته پاڼې لیږل شوي دي. د دې اوس تاسو هغه وکړئ. په بلخ کې 1.5 میلیون نفوس تخمین شوی 400 پاڼې ورته. ما فکر نه کوم چې دا بحث خو د انتخاباتو نه مخکې باید شوی وای. زه دا مسایل لا شي. زه اوس په دې اعتراض نه لرم. زما اعتراض په بل څه شي دی. 400 رایې ورلیږل شوي دي او تاسو بیا د بند مراکزو نومونه وګورئ او د امني د پکتیا وګورئ. نو په همدې خاطر دي چې د وکیلانو د شورای ولایتي دا صندوقونه خپلو کورونو ته ویوړل. نادرخان کټوازي خپلو کورونو ته وړي دي. اوس موږ او زموږ متحدین په ننګرهار کې چا وړي دا صندوقونه؟ زه او زموږ متحدین په دې باندې یو واحد دریځ اوس اخته یو چې یو واحد دریځ غوره کړو. متحدین منظور نمایندان دي؟ بلې متحد نمایندان یو نیټورک ایجاد شوی دی چې یوازې هدف دا دی چې د درغلیو څېړنه او د موږ شکایت او د دوی شکایت چې دي دا شکایتونه سره څنګه کیدای شي چې بررسي ورته وشي، څنګه کیدای شي چې سره شریک شي، بالاخره عدالت تامین. مننه کوم خوځون صاحب که چمبندي ته متحدین انجینر صاحب حکمتیار، انجینر صاحب رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود او ځینې نور کاندیدان دي چې موږ به ډېر زر په رسمي ډول خپل موقف کوردان بومیا صاحب پوښتنه غواړم وکړم چې دا څوم انتخابات دي چې ځینې مشخص ولایتونو باندې دا خبره کیږي لکه پکتیا، خوست، ننګرهار چې صندوقونه ډک شوي دي. یعنی په دې ولایتونو کې خلکو هڅه کوله چې باید خلک دیموکراسۍ سره ډېر عادت شي، لاړ شي، اما په هر انتخاباتو کې د مشخص دغه ولایتونو نومونه اخیستل کیږي چې صندوقونه ډک شوي دي. دا علت او دلیل په څه کې وینئ؟ مخکې له دې پوښتنې یو شی ته به راسم. په دې بحث کې لیدونکي هم متوجي چې موږ ډېر پاراډوکس غږو. کله وایو چې دغه ټاکنې مشروعیت نه لري ځکه تعداد کم ده، او کله وایو چې موږ وړونکي یو که تقلب نه وي. یو وارې په مشروعیت ردوو، یو وارې وایو چې نه موږ وړونکي یو که چیرې تقلب نه وي. مسله دې راغله چې دا یو بومیا صاحب راته وایي چې دغه اخري دمه به والم، بیا به وخت تاسو ته درکړم ټول. مهرباني تر لنډه دمې وروسته بحث دوام ورکوو. بیا هم ستړي مشئ بومیا صاحب، بخښنه غواړم چې دا دوه وقفې ستاسو په خبرو کې برابر شو. ما پوښتنه وکړه د ځینو مشخصو ولایتونو په اړه باندې چې دغسې غږونه دا څوم انتخابات د دوی په اړه پورته کېږي. یو شی دا چې زه په هیڅ ځای د افغانستان کې تقلب نه ردوم. شمال کې هم کېدلی سي، جنوب کې هم کېدلی سي. هېڅوک هم داسې نه دي چې وجدان سنج مو ورته نصب کړی چې له ورایه په سکرین کې معلوم شي چې ده څونه باوجدانه کار کړی. دا تقلب په پکتیا کې ممکنه ده، په فاریاب کې ممکنه ده، په بامیانو کې ممکنه ده، په ننګرهار کې، په پنجشیر کې. تاسې وګورئ په پنجشیر کې دغونه هغه سیوالایز انتخابات وسه چې د یوه ټیم هغه ووسل څه په وهلو وهلو. یعنې دا واقعیت لري دا خبره؟ بلې په اوله ورځ دا خبرونه خپاره رسنۍ کې ګوره تلویزیونونو پې باندې ریپورټ مثلا چا پې ورکړ؟ طلوع پې باندې ریپورټ. طلوع ریپورټ تاسو اورېدلی؟ ما واورېد. ما اورېد کوئ؟ ما نه واورېدلی ځکه مې دا پوښتنه وکړه. ودې اورېده تاسې؟ نه ما نه دی اورېدلی. نو دغه شی وسوله ځینې ځایو کې ډېر خشن برخورد یو له بل سره وسه.
ځینې کسانو ته داسې انتباه ورکړل شوی چې دغه رقابت مدني رقابت نه ده، دا یو تربګنت ده. زه او خوځون صاحب و دوست مو د اوس دلته ناست یو، شاید د افکارو هغه سره لرو ډېر تفاوت سره لرو، ولې هموطن یو، مینه سره لرو، دوستان یو، ملګري یو. له دې انتخاباتو مخکې من دا پېژندل سیاست په ټوله دنیا کې رقابتونه یي سالم. په یو کور کې دوه نفر په یو نظر نه دي. زه وایم چې ځینې ولایتونه برانډ کول چې دلته تقلب کیږي، دا له جمعي خیرات دغه ولایتونو سره او جمهور دغه ولایتونو سره زه فکر کوم چې نادوده ده چې موږ یو ولایت برانډ کړو. هر چیرته ممکنه ده، هر چیرته چې انشاءالله لاسرسی وشي د خپل وس توان په اندازه هغه کوي. راغلو له دې مسلې ته چې بیا هم زه دوستان رابولم دې ته چې حقیقي نتایج به د کمیسیون لخوا ورکړل شي او ټول باید استقبال وکړو. دا هم که خوښ که نه یې خوښ دغه نتیجه باید ویمنو او خپلو کمیسیونونو ته هغه له لاسه تللی حیثیت یې بیرته اعاده کړو. دا په چا کې په موږ کېږي. بل ورځ په یو تلویزیون کې یو خبرنګار په یو کاندید نه پوښتنه وکړله، ویل که چیرې دا انتخابات څنګه وای، ډېر له درغلیو ډک انتخاباتو که نتیجه اعلان کاندي ډېر وحشتناکه بحران به وای، څه ډول وای زه نه پوهېږم. کور ودان ډېره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په بحث کې مو ګډون وکړ. سلامت اوسئ. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړه. تر بیا د خدای په امان.